اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت نزدې شوی او سپومې نیمه شوه قیامت ځکه نزدې شو چې د آخرې زمانې پیغمبر او د هغه امت راغلی نزدې ځکه چې د هغه نه پس نه بل پیغمبر راځي او نه بل امت راځي معراج ته چې کله حضور پاک لا په لږ ساعت کې لا د ترلورې یوه مهانې هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ودو او جبریل علیه السلام راغی او را پیسه خیر قصه اوږده ده ټوله درته نه وایم خو حضور پاک مبارکې بوت بیت المقدس ته اوس چې ورته بیت المقدس وایي او په هغې کې ټولو پیغمبرانو ته 2 رکعته مونځ وکړه او د هغه ځای نه بیا ټولو اسمانونو باندې چکر پې ولګاو او بیا د الله سره ملاقات وشو جنتونه یې ولیدل دوزخونه یې ولیدل 5 منځونه خدای ورکړل د سورت بقرې دا 2 آیتونه او داسې نور څیزونه دا څومره ساعت کې وشو وایه بیت المقدس ته لاړ بیا اسمانونو ته یو اسمان د بل نه څومره لرې دی او د ځمکې نه دا ړومبې څومره لرې دی واپس راغی حضور پاک فرمایي چې د کومې بسترې نه پاڅېدم چې څنګه ګرمه وه چې رالم هغسې ګرمه وه او پخوا به هغه د کړو زنځیرونه زنځیر چې مې لاندې راوغورځاو نو زنځیر ړقي لږ ساعت پس په خپله قلار شي وایي چې رالم نو زنځیر لا نو قلار شوی مقصې ړقېد نو چې راغی ابوجهل په مخه ورغی نو هغه به ملنډې کوړې ټوقې مسخرې هلکه نن دې بیا څه لیدي دي که نه حضور پاک وی وی څه وی لږ ساعت کې الله بیت المقدس ته بوتلیم بیا راغلیم وی د خلکو مخکې به ووې دا خبره یې پې کلکوله وی بلکل نو خلک یې ورته راغونډ کړل خو چې ته نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مخه ورغی راشه که نه ابوبکر نن خو دې ملګرې بل څه وایي وی څه وایي وی چې بېګا په لږ ساعت کې بیت المقدس ته تلیم او بیا راغلیم ماشاءالله سوالم کوه په بل چا نه په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله د ایمان ټوکړه او ورته څه وایي ورته یې وی مړه دا خو وړه خبره ده که دا وایي چې په دې لږ ساعت کې زه جنت ته تلیم اسمانونو ته تلیم او بیا راغلیم وی قسم دی چې منم وی دا ولې وی چرته ته مونږ دروغ نه دی اورېدلی همیشه رښتیا ویلې صدیق خو ځکه ورته وایي که